بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. نن زمون دویم لیکچر دی. څنګه چې موږ په تیر سلایډ کې او لیکچر کې دا خبره کړې و چې موږ به ان شاء الله کنټینیوس په امیزون باندې خبره کوو. نو نن بیا زموږ ټاپک دی امیزون. کوم ځای باندې موږ هلته سټاپ کړی و، اف بی ای موږ صرف دومره اناونس کړی و چې یاره دا فلفلمنٹ بای امیزون، لکه زیاتر ورک به دې کې تعالی امیزون کوي، ته به دې کې په خپله باندې خاص څه نه کوي، جسټ ته به په دې کې څه کوې، لپټاپ کار یا د موبایل کار به کوې، باقي به په دې کې ته څه هارډ ورکینګ نه کوي. دا هم په دوه قسمه دي. په پاکستان کې فلحال اف بی ای کار کوي، اف بی ام کار نه کوي. ځکه موږ په دې باندې په دې کې خبره کوو. پاکستان کې فلحال موږ اف بی ای کولاولی شو، اف بی ام نشو کولاولی. نور دا وجوهات دي دوه چې د دې په بحاب باندې موږ صرف په اف بی ای باندې فلحال خبره کوو. اف بی ام هم موږ بیانوو، دا نه چې اف بی ام موږ نه بیانوو، په اف بی ام هم موږ خبرې کوو ان شاء الله. خو فلحال موږ په دې باندې ورځو، په دې کې بیا اکاونټ کولاو ان شاء الله په نیکسټ ویډیو کې. امیزون اکاونټ موږ چې کله د امیزون اکاونټ کولاو نو زموږ دپاره به د څه څیزونو ضرورت دي. ټیک شو. هغه ما پر سکرین لیکلي دي. په دې کې یو څیز ما نه دی لیکلی، خو هغه پکې پکار و. زه وایم هغه به تاسو اوس په ترتیب کې راشي. په دې کې یو پکار دی د موبایل نمبر، ستا سره موبایل کې هغه پروت دي، یو ایمیل چې تا ځان له جوړ کړی او ستا سره په دغه ټیم باندې هغه آني، یو ستا شناختي کارت چې چا شناختي کارت نه انډر ایج هغوی نشي جوړولی، د هغې لپاره بیا ځان له پروسس دی. بینک اکاونټ اینډ سټیټمنټ، ستا بینک کې اکاونټ دی دا پکې لازم دی او د هغې سټیټمنټ هم په دې کې ریکوایرمنټ دی. بیل اف اینی، که ستا په نوم باندې څه بیل وي نو دا پکې هم پکار دی، لکه د مثال په طور باندې ټلیفون یا بجلۍ یا د اوبو یا د ګیس یا دا موږ سره چې کوم موبایل راسایي دا فوسپیډ دای دا هم پکې د دې هم بیل وي نو دا هم پاسبل دی. د دې نه علاوه په دې کې یو پکار دی د ای ټي ایم کارډ. ای ټي ایم کارډ به پکې ریکوایرډ وي اور بل چې کوم دی هغه پکې ډېر لازم جز دی، ما په دا کې نه دی ورکړی خو هغه پکې لازم دی. ای ټي ایم کارډ هغه باندې مخکې پروسس کېږي نو زه به انشاءالله په دې کې ورکم تاسو ته به دا کې. یو پکې دی لاست امیزون ویډیو کال ویریفیکیشن. امیزون ویډیو کال ویریفیکیشن چې کوم دی دا هله کېږي چې کله پروسس شي اکاونټ نو د اکاونټ اوپن کېدو دپاره هغې بیا کال ویریفیکیشن کوي، ویډیو کال کوي چې یاره دا انسان اگزیسټ دی او که نه. اکثر پاکستان خو ماشاءالله تاسو ته پته دی کې اکثر مړو له اکاونټ جوړېږي که نه، نو دې وجې نه هغوی دلته ډېره زیاته سختي کوي، مختلف دا کوي. باقي دا د بل قصه چې کومه ده ما دلته لیکل کړي چې ایج ریلیټډ، مطلب دا دی چې ځینو ځایونو کې زما د اندازې متعلق داسې دی چې دا کم کسان داسې چې هغې په 18-19 سال کې دغه جوړی امازون نو هغې نه بیل نه غواړي، خو چې دا 18-19 لکه مطلب 25 نه اباو شي اندازې متعلق ما داسې چک کړی دی پالیسي نه ده، خو چې 25 نه اباو شي نو بیا دوی څه کوي، بیا ستا نه بیل غواړي د ویریفیکیشن دپاره. نو دا هم ما ته دا ایشوز راغلي نو زه هغه ایکسپیرینس هم ستاسو شیر کوم چې یاره ما ته دا مسله راغلې وه. بهرحال که چا سره په دې باندې نور څه نالې جوړ شیر کولی شي. اوپننګ اکاونټ ان امازون چې کله اکاونټ کولاو شي نو بیا په دې باندې موږ څه کوو، کار وکړو. کار هم په څو قسمه باندې، په دوه قسمه باندې. یو ډراپ شپینګ دی، یو پروډکټ سینډ ټو امیزون ویر هاوس دی. ډراپ شپینګ ما تاسو ته مخکې په دې نه په اولني لیکچر کې دا خبره کړې وه چې ډراپ شپینګ چې کوم دی نو دا موږ په تفصیل سره بیانو. دلته هم په تفصیل سره نه بیانېږي ځکه چې دا په پریکټیکل باندې بیانول غواړي چې دا ته پریکټیکل پوه شې چې یاره ډراپ شپینګ موږ څنګه کوو، کوم ځای نه به موږ دې له پروډکټ ګورو او بیا به دا پروډکټ موږ ایډ کوو څنګه، اور بیا که په دې باندې اډر راشي نو هغه به موږ فارورډ کوو څنګه او په هغې به موږ ځان ته بچت څنګه پرېږدو. نو دا یو پریکټیکل کار دی، خو صرف دومره دا چې دې ما څه سکیچز او څه تصویران راغستي ستاسو لپاره چې هغه تاسو ووینئ نو تاسو ته به اندازه وشي. زه هغه تصویران تاسو ته ښیم. یو دا دی واټ از ډراپ شپینګ ورک. نو سټپ 1 څه شی دی، تاله ستا اکاونټ دی، تاله یو کسټمر راغی هغه تاله اډر درکو، ټیک شو. نو تا څه چل وکړو، تا دغه اډر راواغستو او چا ته دې ولېږو، سټور ته دې ولېږو، یو بل سیلر ته دې ولېږو یا یو داسې سټور ته دې ولېږو چې په هغې دا څیز اګزسټ دی او تا د هغه نه واغستو، ټیک شو. یا دې ورته د هغه غونډ اډرس فارورډ کړو چې یاره دا دې اډرس ته ولېږه، نو هغه سټور والا یا هغه سیلر به دا څیز راوالي او ستا بایر ته به چې کوم دی نو ټرانسفر کړي، ټیک شو. دا د ډراپ شپینګ یو سکیچ دی. یو بل هم شته دی دلته اګزسټ دی، دا هم یو ماډل دی. تا د کسټمر راغی او مطلب دا دی چې
تا هغه 200 روپۍ باندې شي ستا لیست کړی نو اکچوال کې د هغې قیمت 150 روپۍ 150 ډالر. نو څه وشو تا 150 روپۍ سپلایر ته ولېږلي او دغه کس اډرس ته ورته ولېږو کوم چې تا راغلی و نو هغه هغه څیز راواغست او هغه ته ولېږو تا ته په هوا کې 50 ډالر پاتې شو. یو طریقه کار یو تصویر هم دا دی سینډ ټو امازون ویرهاوس. دا هم د اف بی ای یو ګډ کوالټي ده چې په اف بی ای کې داسې هم موږ شو کولی چې یو څیز دی او هغه په ټاپ دی او تا واغستو خو یاره 2 نمبري نه. زه خپل پښتنو ملګرو ټول دا یم چې 2 نمبري نه. اکثر موږ کې دا مسله چې موږ 2 نمبري کوو. 2 نمبري ګوره په دې څیز کې نه چلېږي ډایرکټ د اکاونټ بندوي. نو 2 نمبري به نه کوئ ایګزیکټ چې کوم څیز دی هغه به پیدا کوي هغه به ایګزیکټ پیدا کوي. انشاءالله دا ټکنیک به موږ ښایو چې یاره موږ به دا ایګزیکټ څیز څنګه پیدا کوو بالکل اوریجنل څیز او په ارزان ریټ به موږ څنګه پیدا کوو نو دا موږ ښایو. دا څیز تا واغستو او تا د امیزون ویرهاوس ته ولېږو. موږ دپاره بیا ځان له مارکیټ پلیسز راکوي. نیکسټ ویډیو کې به موږ دا ایکسپلین کوو چې یاره اوس به موږ له بدې کې څو مارکیټ پلیسز راکوي بیا به دا موږ کم ویرهاوس ته لېږو انشاءالله دا به هم موږ په ایکسپلین کې راولو. خو بهرحال دا به ته بیا ویرهاوس ته لېږي د امیزون ویرهاوس چې کله دا ولېږو نو بس تا به خپل په شمار څیزونه تا 10 څیزونه اخیستي 20 اخیستي 30 اخیستي هغې نه خرڅېږي هغې نه اډر راځي او د ویرهاوس نه ځي او ویرهاوس والا لېږي او بندې او هلته ځي او هغو ته خپل پرسنټیج کټ کوي تا ته به خپل روپۍ په اکاونټ کې پاتې کېږي. ټیک شو یو دا طریقه کار دی. دا بیا نیکسټ موږ ګورو انشاءالله چې په دې کې موږ نور مخکې په نیکسټ ویډیوز کې چې کوم دی نو اوس به موږ کوو په پاکستان کې به موږ اکاونټ کولاو چې په پریکټیکل کې دا به موږ انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې کوو چې موږ به اکاونټ څنګه کولاو. صحیح شوه. بیا چې کله اکاونټ کولاو شو نو بیا به د هغې موږ په هر یو آپشن باندې انشاءالله خبره کوو انشاءالله. تھینک یو. والسلام.